اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمه طب پښتو یوټیوب چینل باندې تاسو ته مخاطب دی او نن چې په چینل باندې تاسو موږ لپاره د کومې نسخې انتخاب ټاکنه شوې ده نو هغه سپدی ډول ده، یعنی دا نسخه د جریان د لپاره یو اکثری نسخه ده او دا نسخه د حکیم واجد الله خان صاحب یو مجربه تصدیقی نسخه ده. هغه وزه تاسو ته بیانوم. نو نسخې چې کوم ټایټل دی نو هغه د اکثری جریان په نوم باندې با تاسو تیاروي او د اکثیر په باره کې ما مخکې ذکر کړی، بار زاغه نشم ویلی. نو دې ټایټل اکثری جریان دی. و جریان څه شی دی هغه خو تاسو ټول په هغې باندې پوهه نو هغه ډیټیل کې زه نظم او ان شاء الله چې کله زمونږ آغاز وشي د امراضو نو پاغي کې به بیا تاسو ته د بیماری تعریف هم کوم، دا غي به چې کوم علامات کوم اسبابي هغه هم بیانېږي او دا غي علاج به هم بیانېږي. خو صرف د نسخه جاتو د نسخه نویسه خبره روانه ده. نو د جریان د لپاره به تاسو ته یو مختصر نسخه بیانوم او دا نسخه به صرف په دوه سیزونو باندې مشتمل وي. اوس په تاسو سوچ کوئ چې د جریان لپاره خو موږ ډېرې قیمتي نسخې استعمال کړي دي چې په هغې کې کشتجات هم خو هغې خو موږ ته داسې خاطرخوا رزلټ نه دی راکړی. نو دا نسخه به چې هغه په دوه سیزونو باندې مشتمل ده او هغه عام سیزونه دا به آیا په جریان کې کار وکړي؟ بالکل دا په جریان کې کار کوي. ولې چې دا یو تصدیق نسخه ده او تصدیق ته هغې نسخې لګي چې هغه کامیاب وي، هغه مریضانو باندې استعمال شوي او مریضانو بیا راغلي حکیمانو ته د هغې رزلټ ورکړي چې هم دا نسخه تاسو موږ ته راکړې وه او الحمدلله د دې سره زموږ چې کومه مسله وه هغه ختمه شوې ده. نو بیا هغه حکومه هغه نسخه نورو مریضانو ته ورکړي او چې کله دې رزلټ 100% شي 100% د دې رزلټ راشي نو بیا دا نسخه تصدیقي شي، د هغوی بیا مجرب وي. نو دا یو تصدیقي او مجرب نسخه ده. نو کله چې یو مجرب نسخه نو په هغې کې بیا د څه خبرې شک و شبهات نه پاتې کېږي. نو اوس په زه تاسو ته بیانومه دا نسخه چې په دې کې څه شامل دي. نو عام سیزونه دي، صرف دوه سیزونه دي، هغه به تاسو ته پکار وي. اول نمبر به تاسو اخلي تچ او په دویم نمبر به تاسو اخلي ګوندو کتیره. صرف دا دوه سیزونه دي، دا به تاسو واخلئ او د دې د اغستو نه پس په بیا تاسو څه کوئ، د دې نه به 500 ملي ګرام کپسول ډک کړئ. د دې دواړو نه به 500 ملي ګرام کپسول ډک کړئ. اوس د دې استعمال به څنګه؟ د دې استعمال به سهار او ماښام خالی پیټ چې موږ څه ته وایو یعنې په نهره سهار او ماښام په نهره به د دې نه یو کپسول خورئ. د اوبو سره کچري اوبه خو ارزه ملاویږي، اوبو سره څوک نه استعمالي، د دې استعمال د فیو سره وکړي نو هغه به نور هم بهتر وي. خو نن سبا اکثر پی په زیاتو علاقو کې نه ملاویږي او که ملاویږي خالص نه یا مل پیک وغیرې. نو بهتره دا ده چې خالص پی نه وي، د هغې نه بیا بهتري اوبه دي. بیا د تازه اوبو سره دا ګولۍ تاسو دا کپسول استعمالولی شئ. او دا نسخه چې کله ما ته راغلې ده نو د دې ما 15 مریضانو ته دا نسخه ورکړې ده او په 15 کې 14 مریضانو دې تصدیق کړی دی چې مونږ جریان ورسره ټیک شوی دی. او هغه جریان چې هغوی ډېرې قیمتي نسخې هم استعمال کړي د یو نسخه هغوی په 3000 روپۍ هم اخیستې ده، خو هغوی ته هغه پیدا نه ده شوې. او کوم چې 2 مریضانو شکایت کړی دي نو هغوی دا نسخه په صحیح طریقه نه ده استعمال کړې. دې سره چې کوم پرهیز ما بیان کړی نو هغې نو کړی، نو په هغې وجه هغوی ویلي چې دې نسخې موږ ته فایده نه ده راکړې. خو کله چې په 15 کې 14 کسان د یوې نسخې تصدیق وکړي نو بیا تاسو په خپله معلومولی شئ چې دا نسخه مجرب ده، دا کامیابه ده او په دې کې هیڅ قسمه د څه شک و شبهات خبره نه وي. نو د جریان دپاره چې کوم د جریان مرض دی او د هغې دپاره زموږ زیات وروڼه مریضان چې دي هغه ګرانې نسخې نشي اخیستی، نشي برداشت کولی، نو هغوی دي دا یو ساده نسخه هم استعمال کړي. نو انشاءالله د دې عامې نسخې نه به هغوی ته ډېره فایده ترلاسه شي.
په آخر کې به زه ستاسو ټولو وروڼو ته دا درخواست کوم چې دا چینل به تاسو سبسکرایب کوئ هم او دا به شیر کوئ، لایک کوئ او په دې کې چې کومه د بیل دا نشان دی دا تاسو ضرور پریس کوئ. ولې چې کله تاسو د غنټې دا نشان نه پریس کړئ نو بیا خو زموږ نوې ویډیو راشي د هغې نوټیفیکیشن یوټیوب تاسو ته نه رسوي. نو کوشش کوئ چې تاسو کوم د غنټې دا نشان دی څه ده چې موږ به جرس وایو دا تاسو ضرور دبوهئ. نو بیا به زموږ هره ویډیو هغه به تاسو ته بر وخت په ټایم باندې میلاویږي. په آخر کې ستاسو ټولو نه زه اجازت غواړم د الله په امان.